په دې کائناتو کې د الله تعالی شاهکار تخلیق چې کوم دی هغه انسان دی. دنیا کې انسان آزاد نسی پاتېدلی، د یو چا بندګي به خامخا کوي، یا به د یو قوم بندګي کوي، یا به د بادشاه بندګي کوي، د ریاست بندګي کوي، که دا نه وي د خپل نفس بندګي به کوي، یا به د شیطان بندګي کوي. دا قرآن مجید ته که موږ دویم نوم ورکول وغواړو نو هغه دویم نوم څه شي دی؟ آیین بندګي، د الله تعالی د بندګۍ قانون. چې کله له قرآن غافل سوی شیطان د ملګری سو. علامہ اقبال چې کوم د خودی تصور دی، موږ اکثر وایي خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یو د شاهین چې کوم دغه دی، نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد. د دې یو څه وضاحت کوو کې زه د دې شه دغه مسلمان ته وایي چې ته شاهین یې، ته شاهین یې. شاهین د بادشاهانو پر دربارو نه ګرځي، شاهین د بل چا بندګي نه کوي، د بل چا غلامي نه کوي. نو ته په غرور کې ګرځه، خپل ښکار په خپله کو، د بل ولاس ته مه کښېنه. زما سوال دا دی چې یعنی سرتاګرده کوم شاعري چې وله سرتاګرده علامه اقبال غته راکړی، حالانکه تا د بل شاعر هم راخیستی څو لکه رحمان بابا، نور داسې شته شاعران شته چې هغه ډېره د قرآن سره ډېره مطلب شسته شاعري یې کړې. تا د علامه اقبال ګرده ولې راکړی وه سر؟ دا قرآن سړی بالکل په شپږ میاشتې سړی زده کولی شي. یعنی که یو سړی دا وایي چې زه شافعي یم، زه مالکي یم، زه حنفي یم، نو په دا باندې انسان نه ګناهګاره کوي، دا تفرقه نه ده. القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه السلام. علامہ اقبال وی د قرآن په شان کې وی چیستی قرآن خواجه را پیغام مرگ. وی قرآن څه شی دی؟ خواجه را پیغام مرگ. چې کوم ظالمان دي د هغو دپاره د مرګ پیغام دی. دستگیر بنده بے ساز و برگ. چې کوم ځپلي مخلوق دی، مظلومه مخلوق دی، د هغو دستگیر دی، د هغو لاس نیسي، د هغو مدد کوي. محترم کلیم اللہ صاحب، ہیڈ ماسٹر پرنسپل ماڈل ہائی اسکول پشین، محترم محمد یوسف صاحب، محترم محمد نبی صاحب، عظما د 9th اور د 10th گرانو طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن موږ چې کوم موضوع دی لکه څنګه چې محمد یوسف صاحب وویلې، د قرآن عظمت او د قرآن حقوق او د قرآن سره چې څوک غفلت کوي د هغه انجام په دې دنیا کې هم په آخرت کې هم. خو زه لږ تبدیلي پکې کومه. پر دغه موضوع باندې تر هفته د محمد نبي صاحب سره موږ دغه تر یو کلاس وکړ. هغه ویډیو چې کومه ده هغه غلطه ده، پر دغه باندې پرته ده، تاسو هغه کتلی شئ. لږ تبدیلي به پکښې وي، زه به لږ دغه بدل کړم او بیا ستاسو د ذهني سطح مطابق به خبره وکړو چې کوم زما په خیال سره ستاسو دپاره ضروري دی. هغه اوږد موضوع دی، ټایم ډېر اخلي. دویمه مطالبه له ما څخه داسې وږې وه چې ته نن د علامه اقبال پر فکر باندې خبره وکړه، یا په قرآن باندې کوې که د اقبال په فکر باندې کوې. نو ما دا خیال وکړ چې انشاءالله تعالی زه به دواړه په دې دغه کې چې کوم دی ستاسو مخ ته پېښوم. زما په خیال سره اقبال له قرآنه جلا شی نه دی. که د قرآن ذکر وي او د اقبال ذکر نه وي، دا کېدلی هم نشي چې سړی په اقبال باندې پوهېږي. اقبال او قرآن ځله نه دي. که زه هسې هم د قرآن تاسو ته خبره کوم، اقبال به پکې راځي، لکه دا اوس چې ما تاسو ته مجلس وکړ. نو انشاءالله
زه چې کوم مجلس کوم په هغه کې به اقبال هم وي انشاءالله قرآن به مې که خدای کول د دواړو کمبینیشن به ستاسو په مخ ته ږدم زما په خبره پوهېږئ بلکل ستاسو په مخ کې زه نن خبره ږدمه د قرآن پیغام چې د قرآن پیغام څه شی دی قرآن څه شی موږ ته ښیي د قرآن مقصد څه شی دی تر دغه مخکې به بیا یو واره موږ راځو چې ګوره په دې دنیا کې چې کوم شیان شته دا انسان په دې دنیا کې یو شی بې مقصده تخلیق کوي نه کوي دا موبایل دی د دې یو مقصد شته که نشته د دې تخلیق خپل مقصد دی او دغه آینه کې دی د دې خپل مقصد دی د تخلیق حتی کې یو ماچس هغه هم بې مقصده نه جوړېږي دغه یو مقصد دی دغه مقصد ته موږ استعمالوو دلته موږ ډېر هوښیاران یو انسان چې کوم شی د کوم مقصد دپاره جوړ کړی دی موږ هغه د هغه مقصد دپاره استعمالوو د هغه رنګه خالق چې کوم دی الله رب العالمین چې کوم دی هغه دغه انسان او دغه کائنات دا هم د یو مقصد دپاره جوړ کړي دی آیا داسې کیدای شي چې خالق بې یو مقصده کار وکړي انسان بې مقصده کار نه کوي نو خالق زه دا توقع شته چې بې مقصده کار وکړي په دې کائناتو کې د الله تعالی شاهکار تخلیق چې کوم دی هغه انسان دی بني آدم دی په تمام یعنی لمر دی که سپوږمۍ ده که اسمان دی که مځکه ده که تمام چرند و پرند دی په دې کې چې کوم د الله تعالی تر ګردو افضل مخلوق دی چې موږ وایو چې الله تعالی په نازه شي هغه انسان دی نو دا انسان خو به د یو شي دپاره پیدا کړی صحیح دی دویمه خبره دا ده چې مقصد خو به هغه څوک متعین کوي چې چا تخلیق کړی که به ته خپله کوي هغه بیا کوي چې چا پیدا کړی دی نو الله تعالی موږ ته ښیي زموږ د زندګۍ مقصد یې موږ ته راښولی دی چې انسانانو تاسو ما څه دپاره پیدا کړي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالی وایي ما انسو جن چې کوم دی انسان او جنات د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي دي د انسان د زندګۍ مقصد څه شي دی د الله بندگی ده صحیح دی الله انسان څه دپاره پیدا کړی دی تاسو به ما جواب به راکوئ داسې به رک الله انسان د څه دپاره پیدا کړی د خپلې بندګۍ دپاره صحیح دی قرآن کې موږ ته الله تعالی دا وښاوه بیا نور مثالونه راکوي الله تعالی وایي ما په تمامو امتونو کې لقد ارسلنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله تعالی ما په هر امت کې یو رسول واستاو هغه رسول دوی خبرې د خپل امت ته کولې تمام رسولان ان اعبدوا الله د الله بندګي وکړي واجتنبوا الطاغوت له طاغوت ځان وساتئ د طاغوت له بندګۍ ځان خلاص کړي دا دوی خبرې د الله په مقابله کې چې د چا بندګي کوي هغه طاغوت دی صحیح دی د الله په مقابله کې چې د چا بندګي کوي هغه طاغوت دی طاغوت سرکشي ته وایي سرکش ته وایي چې یو سړی سرکشه شي د الله له بندګۍ نه کوي له خلکو زه مطالبه کوي چې زما بندګي کوه دا طاغوت دی الله تعالی موږ دغه منې کړي چې د الله په مقابله کې به د چا بندګي نه کوي تمام انبیا الله تعالی د دغه کار دپاره راستولي دي او د هغه سره بیا الله تعالی چند د انبیاو موږ ته مثالونه راکوي الله تعالی وایي ما قوم سمود ته واستوي د دوی ورور صالح علیه السلام هغه څه ورته ویلې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره
هغه به ورته ویل چې قومه د الله بندګي وکئ د الله ما سوای ستاسو دپاره بل معبود نسته دغه رنګه بیا وایي ما و قوم هود ته چې کوم دی قوم عاد ته چې کوم دی هود علیه السلام واستاوه هغه هم دغه خبر ورته وکړه چې د الله بندګي وکئ د الله ما سوای ستاسو دپاره بل معبود نسته نو د انسان د زندګۍ د تخلیق مقصد هم دغه دی چې انسان څه شي وکړي د الله بندګي وکړي اوس چې د انسان د زندګۍ بنیادی مقصد د الله بندګي ده اوس په بندګي باندې سر خلاصول څومره لازمي دی که نه دی که سړي ته د بندګي تصور نه معلوم که سړي ته د بندګۍ مقصد نه معلوم نو زندګي اگر د ضایع شوه دغه شته که نه ده لکه دغه موبایل فون چې کوم دی په دې کې مختلف فنکشنز دي که نه که زه راولاړ سم دا صرف د ګړۍ دپاره استعمالومه چې دا ګړۍ زه مازې ګورم چې څو تاریخ دي څو بجې دي بس د دغه دپاره زه استعمالوم نور شیان ماته نه معلوم چې نور کوم فنکشن پکښې هغه ګرد بند وي هغه زه کار نه اخلم نو دا به د افسوس خبره وي که به نه وي نو د هغه رنګه که انسان ته د بندګۍ مقصد معلوم نه وي دی به غلط رواني نو د بندګۍ مقصد ځان ته معلومول دا انتهایی لازمي دی عبد چې کوم دی په عربي کې وایي و بندته عبد معنا غلام بنده څه ته وایي و غلام ته وایي عبد صحیح دی غلام پس نه ستاسو په زمانه کې غلامان نسته نوکران دي که نه چې نوکر وي پخوا زمانه کې چې کوم دا و یو د غلام به دا و چې انسان به په خپلو پیسو واخیسته بیا به کور ته راویسته دا به اوس د ده ملکیت و دا به د ده جایداد و دا غلام تر مرګه پورې له داسې کوره نه سوی تللی صحیح دی په پیسو به یې اخیستی و یو ملازم وي یو غلام وي د دغه فرق وي ملازم هغه دی چې کار یې هم ښکاره دی چې د کوم څه کار به کوي او وخت یې هم ښکاره دی چې تر څو پورې به کار کوي مثال کے طور پر یوسف صاحب دی په دا سکول کې ټیچر دی نو کار خو ښکاره دی څه شي به کوي کشانو ته به سبق وایي صحیح دی له دې علاوه کلیم الله صاحب بل کار نسي ځینې اخیستی صحیح دی د دغه دپاره دی دا سکول راغلی دی چې دی به کشانو ته سبق وایي دویم کار یې دا دی چې ټایم هم ښکاره دی سهار به په 8 بجې راځي تر 1:30 یا تر 2 بجې بدلي له هغه بعد بیا له 1:30 2 بجو بعد بیا بالکل پر ده د یوه چا پابندي نه د سرکار سته نه د کلیم الله صاحب سته نه د بل چا حق ورباندې سته و دغه ته څه وایي دا ملازم دی او یو دی عبد غلام هغه دی چې د هغه نه کار متعین دی چې دی به دغه کار کوي هر کار چې مالک حکم ورکړي دی به کوي صحیح دی که مالک وایي زما کشنان سکوله یوسه دی به وړي که وایي د سکول چوکیداري کوه د کور چوکیداري کوه دی به کوي که وایي د بازار سودا راوړه دی به راوړي که د کور کار په کوي دی به کوي که ګاډۍ په چلوي هغه به چلوي که پسونه په ګوري پسونه به ګوري صحیح دی غلام دا نسی ولی چې دا کار زه نه کوم غلام چې کوم دی هغه چې مالک کوم حکم ورکوي هغه کار به کوي دویمه خبره دا ده چې وخت هم نه دی متعین هر وخت چې مالک ورته وویلی چې د شپې له خوبه راپورته کوي چې ولاړ شه پلانی کار وکړه غلام دا نسی ولی چې دا زه نه کوم که له دشمنه سره جنګوي له دشمنه سره به هم جنګېږي دا اختیار نشته د غلام او د ملازم دغه فرق دی عبد و دغه غلام ته وایي دلته الله تعالی په قرآن مجید کې وایي چې دا انسان ما د خپلې غلامۍ دپاره پیدا کړی دی دا انسان به زما بندګي کوي زما عبد به جوړه شي چې یو ځای به هم انکار نه کوي چې زه څه ورته وایم هغه به کوي چې له کومه څه زه منع کوم له هغه به منع کوي سر په خلاص شو ملازمت نه دی غلامي ده بندگی ده سرنوس خلاص به دا خبر باندې الله تعالی د دغه بندگی د پاره انسان پیدا کړی دی اوس موږ مسلمانان څه شي کو
موږ مسلمانان ملازمت کو، موږ د الله ملازمت کو، د الله بندگی نه کوو. متعین اعمال دی په خپله زندگی کې چې هغه کوو په غټه دایره کې بیا خلاص یو په خپله مرضي ته. الله تعالی ملازمت نه قبلوي، الله تعالی څه غواړي؟ بندگی غواړي. چې دغه یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے انسانانو تاسو د الله تعالی بندگی وکړئ. هغه الله دی، الله هغه ذات دی چې تاسو یې پیدا کړی یاست او تر تاسو مخکې خلک پیدا کړي. اوس الله تعالی د بندگی مطالبه برنا کم نه درځ کوي. الله ما پیدا کړی یاست، ستاسو تخلیق ما کړی دی، نو زه حق لرم چې تاسو ما بندگی وکړئ. که بل چا پیدا کړی یاست، بلکې ستا مور و پلار ما پیدا کړی دی، ستا تمام چې کوم نسل دی هغه ما پیدا کړی دی، نو چې ما پیدا کړی یاست الله تعالی زما بندگی وکړئ. لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو د الله له عذاب ځان وژغورئ، د الله له نافرمانۍ بچاو سئ. د الله مطالبه بندگی ده چې تاسو به زما بندگی کوئ. او مولانا روم په ډېر ښایسته انداز باندې دغه آیت ته اشاره کړې ده. هغه وایي گر تو خواهی اے پسر دل زندگی، بندگی کن بندگی کن بندگی، زندگی آمد برای بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. و اے الکا اے زوانا که ته غواړې چې په دنیا کې ښه زندگی ته رکې، د عزت زندگی په دنیا کې ته رکې، بندگی کن بندگی کن بندگی، د الله بندگی وکړه، د الله غلام سه، د الله غلامي وکړه. 3 واره ورته وایي څه الله ولې وکړه؟ لکه اوس د آیت کې شمول چې الله تعالی ما پیدا کړی یاست، نو دوی زندگی آمد برای بندگی. زندگی الله تعالی را کړی ده دغه دپاره ده چې موږ د بندگی دپاره را کړی ده. او زندگی بے بندگی شرمندگی، په کومه زندگی کې چې د الله بندگی نه وي هغه ذلت دی، هغه رسوایی ده، هغه شرمندگی ده. د انسان دپاره تر ګرد د ذلت مقام دا دی چې انسان د الله ما سوی د بل چا بنده سي. په دې دنیا کې انسان آزاد نسی پاتېدلی. د بندگی چې د الله کوم تصور دی، د شریعت کوم تصور دی، نو د هغه مطابق په دنیا کې انسان آزاد نسی پاتېدلی. د یو چا بندگی به خامخا کوي، یا به د یو قوم بندگی کوي، یا به د بادشاه بندگی کوي، د ریاست بندگی کوي، که دا نه وي د خپل نفس بندگی به کوي، یا به د شیطان بندگی کوي. د الله په مقابله کې چې ته د چا خبره منې دا د هغه بندگی ده. قرآن اشاره ورته کړې ده ارأیت من اتخذ الهه هوا. نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وایي تا دغه سړي پر حال باندې پام کړی دی چې د خپل خواهش نفس بندگی کوي. د نفس بندگی څوک کولی شي؟ نفس ته چا سجده کړې ده؟ نفس ته چا منځونه کړي دي؟ نو خو دغه خبر د نفس خبره مني که نه مني؟ دا وکه دا وکه دا وکه دا وکه دا مه کوه. که د نفس خواهشات پوره کوې د الله په مقابله کې دا د نفس بندگی ده. او قرآن مجید کې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وایي یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عصیه. ای بابکه د شیطان بندگی مکوه، د شیطان عبادت مکوه، شیطان د خپل رب نافرمانه دی. و د ابراهیم علیه السلام پلار چې کوم و ازر، هغه د شیطان بندگی کله کوله؟ شیطان واحد مخلوق دی پر دې دنیا باندې چې د دنیا هر سړی پر هغه باندې لعنت وایي. وایي که نه وایي؟ نو شیطان د خلکو کله سجده کوله؟ د شیطان بندگی کله کوله؟ لیکن د الله په مقابله کې د شیطان خبره منل د شیطان بندگی ده. الله هم په قرآن مجید کې وایي پر ورځ د آخرت باندې چې انسانان الله تعالی له ورسي، الله تعالی به ورته وایي یا بني آدم الم اعد الیکم الا تعبدوا الشیطان. ای د آدم اولاده ایا ما له تاسو څخه وعده نه واخیست کې
چې تاسو به د شیطان بندگی نه کوئ. انه لکم عدو مبین، دا شیطان ستاسو دپاره ښکاره دشمن دی. الله به راته وایي چې تاسو د شیطان بندگی ما درته ویلي چې مې کوئ. او د الله په مقابله کې د شیطان خبره منل د شیطان بندگی ده. په دا خبره مو سر خلاص. زموږ کلمه هم دغه ده، لا اله الا الله محمد رسول الله. اول جز د کلمې چې کوم دی هغه له لازه شروع کړي، له انکاره شروع کړي. لا اله، یو معبود هم پر دنیا نسته، د بندګۍ مستحق هیڅوک هم په دا دنیا کې نسته. له هغه بعد به موږ بیا وایو الا الله. صحیح دی؟ ما سوا د الله، د یو الله ما سوا د بندګۍ بل څوک لایق نسته. او دا غرنګ په قرآن مجید کې الله تعالی موږ ته وایي ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة لا انفصام لها. چا چې د طاغوت انکار وکړ، اول څه شي دی؟ انکار دی. لکه په کلمه کې چې اول انکار دی، بیا څه شي دی؟ بیا یؤمن بالله، بیا پر الله ایمان راوړ. نو هغه یو داسې ټینګه مضبوط رسۍ ونیوله چې هغې بیا پرې کېده نسته. نو ایمان شروع کړي له څه شي څخه؟ له انکاره څخه. مولانا مودودي صاحب، مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمه الله انتهایی ډېر ښایسته مثال ورکړی دی. هغه وایي دا کلمه کې لا ولې مخته ده چې بیا الا په موجود ده؟ هغه وایي لکه څنګه یو سړی چې مځکه کري، نو اول وار مځکه ناوه کی، اوبه ورکي، بیا څه پکې؟ بیا په ټکټر کې چلایي، ماتوي. دا ټکټر له دې وجې کې چلایي چې په دې کې کم کم شیانو جړ نیولی، چې کم کم شیان دلته تر کرلو مخکې موجود دي چې د هغو بیخونه وکاږي. صحیح سو؟ چې هغه د هغو بیخ پرېږدي چې هغه برته بیا په دا کې راشن نسي. چې کله دا مځکه واړوي، صفایي کړي، د هر قسم صفایي وکړي، بیا له هغه بعد چې کوم دی بیا خپل تخم پکې اچي، هغه تخم بیا ښه راشنه کېدلی سي. صحیح دی که نه دی؟ دغه رنګه دلته الله تعالی اول وار موږ مطالبه ده د لا کوي، لا اله. اول به تمام د دنیا له معبودانو انکار کوي، بیا به د الا تخم پکې اچي، الا الله. صحیح سو؟ او که چیرې دا وي چې په زړه کې نور محبتونه هم وي، نور بتان هم موجود وي، نور معبود هم موجود وي، او د هغه سره الله هم وي، نو هغو خو مخکې جړ نیولی. لکه څنګه چې سړی په یو مځکه ماته نه کړي، په هغه کې مخکې واښه او دا شنه بوټي شنه وي، سړی د غنم تخم پکې واچي، دا د غنم بیا مځکه کوي وبې کړي، لیکن غټه ژبه څه شي؟ هغه بوټي چې لا وخته ولاړ ته اوبه ورکوي، که کاد ورکوي، هغه به جړ مخکې نیولی وو. تمام خوراک به هغه دې وخوري، غنم به باندې تک ژړ کې ولاړي. لکه دا زموږ چې نن ایمانونه دغه تک ژړ کمزوري ولاړ دي، دغه وجه دا ده چې زموږ په زړونو کې د دا نورو شیانو چې کوم محبتونه دي د هغو دغه دي، هغه نه دي ولګې نه دي پرې سوي. د نورو د معبودانو سره سره دغه الله مې یو معبود دی، موږ پکې ایښی دی. او زه تاسو ته د رحمان بابا یو شعر وړاندې کوم په دغه هکله باندې، ډېر خوند یې پکړی دی. رحمان بابا زموږ یو صوفي ملنګ شاعر و، دغه پر دغه موضوع ته اشاره کوي. وما او تا ته وایي وایي ته چې دومره لوی میلمه خپل کور ته بیایې، کور څه شی شي؟ زړه شي. ته چې دومره لوی میلمه خپل کور ته بیایې، یو واره خپل غولی جارو که له خاشاکه. یو واره خپل کور خو صفا که ظالمه. میلمانه چې انسان کوي څه شي کوي؟ ګرد ورځ په بیټک لګیایي، بیټک صفا که، بسترې صفا که، یعنی چې دغه نه وي که نه، لوښي نه وي راوړي میلمه له، دسترخوان نه وي راوړي، هر څه نه وي. اول واره په دغه ورځ بیټک صفا کږي، میلمه راځي. رحمان بابا وایي ته چې دومره لوی میلمه بیا الله تعالی خپل زړه له راولې، میلمه کوې په دا خپل زړه کې ځای ورکوې. وایي واره دا خپل کور خو جاړو که، دا خپل زړه خو نور د معبودونو چې دلته د هغو مینې عشق دي، د هغو محبتونه پراته دي چې د الله په مقابله کې هغه ته نسې قربانولی.
چې کوم څه ته پر الله باندې نسې قربانولی هغه ستا معبود دی سره خلاصو چې الله پر قربانوي هغه نسې قربانولی که اولاد دی که مال دی که نفس دی که قوم دی که ملک دی که قبیله ده کوم څه چې ته پر الله نسې قربانولی هغه ستا معبود دی اوس ته معبود منې که نه منې ما تاسو د قرآن مجید آیتونه مو ویل په هغه هم دلیل درک صحیح سو نو رحمان بابا یې واره خپل غولی جارو کله خاشاک خپل زړه یې واره صفا کړه یې واره لا ووایه چې کوم څه دلته دی هغه ګرد باندې راتس که بیا الله راوله دلته او د هغه رنګ الله تعالی هم وایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله تعالی وایي شرک نه بخښم چې له ما سره کوم څوک بل زما بنده له ما سره بل څوک شریک کړي شرک نه بخښم هغه نه بخښم چاله چې وغواړم دې علاوه هر څه بخښم د دنیا پر سر بله کې هر ګناه کړږي چې چاله زه وغواړم چې زما خوښه سي هغه ور بخښم خو شرک چاته نه بخښم اوس اندازه ولګوه دغه د بندګۍ تصور څومره لازمي دی اوس به دغه مستر خلاصو چې دا د انسان د زندګۍ د تخلیق مقصد دی اوس دغه قرآن چې کوم دی دا آیین بندگی دی دا څه دی دا د بندگی آیین دی د بندگی دستور دی چې الله تعالی وایي ته زما بنده سه نو موږ دا وایو چې ستا بندگی څه ته راوکړو یا الله تعالی اوس الله تعالی دغه قرآن مجید موږ ته راواستو د خپل پیغمبر صلی الله علیه و وسلم په ذریعه باندې موږ ته د بندګۍ چې کوم مراسم دي په دغه قرآن مجید کې موږ ته راوښو دا قرآن مجید ته که موږ دویم نوم ورکول وغواړو نو هغه دویم نوم څه شي دی آیین بندګي د الله تعالی د بندګۍ قانون په دغه قرآن کې الله تعالی موږ ته د بندګۍ لارې راشي چې دا زما بندګي ده په دغه طریقه باندې وکړي د قرآن مقصد هم دغه دی د قرآن پیغام هم دا دی چې تاسو د الله بندگان سئ د الله په مقابله کې د بل چا بندگی مه کوئ د قرآن بل یو شی نسته او ما ستاسو په مخ کې خبر وکړه قرآن څه کار کوي قرآن انسان د انسان له غلامۍ څخه خلاصوي د رب غلامۍ له راولي د الله له بندګۍ سره د بل چا بندګي شرک ده دغه قرآن سوال نسی پیدا کېدلی چې مؤمن د هم وي او غلام د هم وي کېدی سي چې سړی زه د الله بنده م یم د مخلوق بنده م یم کېدی سي نه نه موږ غلامان یو 50 اسلامي ملکونه دي ګډ غلامان دي د طاغوت له ویرې غږ نسو کولی ساه نسو اخیستی موږ دغه قرآن پرې ایښی دی یا د بندګۍ چې کوم زموږ تصور دی هغه دا دی چې بس مونځ او دس دا وکړه په انفرادي زندګي کې ماجد لاړ شه په کال کې یو میاشت روزه راله هغه ونیسه په زندګي کې ور حج وکړه بس ته د خدای بنده یې ذکر و اذکار کوې هغه هم کوې هغه هم کوه زموږ د بندګۍ تصور ناقص دی د قرآن د بندګۍ دا تصور نه دی ستاسو په شروع کې په مخ کې ما د اقبال یو شعر وړاندې کړ اقبال وایي چیست قرآن خواجه را پیغام مرگ وی قرآن څه دی چې کوم مقتدرې حلقې دي چې کوم ظالم قوتونه دي چې انسانان خپل بندگان جوړ کړي دي د هغو دپاره د مرګ پیغام دی دا قرآن د هغو نظام ختمي ولې چې دا بندگی ختمي د الله ما سوا د بل چا بندگی نه کوي نه مني اور دستگیر بنده بے ساز و برگ چې کوم ځپل مخلوق دی په دې دنیا کې مظلوم مخلوق دی چې خلکو هغه دباو کړي دي غلامان یې جوړ کړي دي د هغو لاس نیسي د هغو دستگیر دی د هغو مدد کوي چې پورته سره دا غلامۍ ځان خلاص کړي د قرآن سره له غلامۍ خلاصوي د تمامو د خپل نفس له غلامۍ هم خلاصوي د الله غلامۍ له دا قرآن سره یې راولي او دغه رنګ اقبال بل ځای وایي ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب د دې غلامانو
فکر دا دی مسلک دا دی چې دا کتاب ناقص دی نعوذ باللہ من ذالک قرآن شئی ولی کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق چې دا قرآن خو مومن ته د غلامي طریقه نه ورشي دا قرآن باندې عمل نسی کېدلی دا اقبال وایي دا قرآن د دغه دپاره راغلی دی چې انسانان د انسانانو مخلوق د مخلوق له غلامۍ خلاص کړي د مخلوق د رب غلامۍ لی راولي د دغه قرآن بنیادی مقصد دغه دی د دغه قرآن بنیادی دعوت دغه دی د قرآن دعوت بنیادی دغه دی او قرآن کې بل ځای الله تعالی وایي ان الذين توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم وی هغه کسان پر ورځ چې کله دوی مړه کېږي یا پر ورځ د آخرت باندې به فرشتې ودته ووایي چې هغه خلک چې د فرشتې د روح اخلي په دغه ټایم کې د مرګ په ټایم کې به فرشتې چې د روح اخلي و دا چې هغه کسان چې هغه پر ځان ظلم کړی وي ظلم چشته وي پر ځان باندې ظلم کول موږ خو ظلم دې ته وایي ځان وهل او ټکول څوک ځان ټکوي دلته وایي الله تعالی وایي چې هغه خلک چې پر ځان یې ظلم کړی قرآن زه به پوښتنه کوم چې قرآن ظلم چشته وایي لقمان حکیم لقمان و خپل زوی ته نصیحت کوي یا بنی لا تشرک بالله سوره لقمان کې ای زویا الله سره شرک مکوا ان الشرک لظلم عظیم شرک لوی ظلم دی ودلته مطلب دا سو ان الذين توفاهم الملائکه ظالمي انفسهم دا به هغه خلک چې الله سره شرک کړي د الله په مقابله کې د بل چا خبر منلږي دغه کسان چې کله فرشته چې کوم دی د روح اخلي نو ورته ووایي فیم کنتم په دنیا کې مو زندگی څرنګه تېره کړه تاسو څه کول په دنیا کې غلامي مه کوله د انسانانو غلامان واست که د رب غلامان واست نو دوی خو به غلامي کړې دي شرک به کړی دوی به څه وایي قالو دوی به ورته وایي كنا مستضعفين في الارض دوی موږ خو په دنیا کې چې وو کمزوري وو موږ بې وسه ولو موږ بې دسته ولو موږ یې لاندې کړي وو دباو کړي وو قالو فرشتې به ورته ووایي الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فرشتې به د دوی دا عذر نه قبلوي چې موږ خو کمزوري وو په مځکه کې فرشتې به ورته وایي الم تكن ارض الله واسعه الله آیا د الله تعالی مځکه پراخه نه وه فتهاجروا فيها تاسو به هجرت کوه چې کوم ځای تاسو د الله تعالی د بندګۍ چې کوم احکام تاسو پر کولی نه سوایه نو د انسانانو غلامي مو څه کوله هغه وطن مو د پرېښوی خپل ملک به د پرېښوی خپل وطن به د پرېښاوه هجرت به د کوه تلې به بل ځای له چې هلته تا ازادانه د خدای بندګي کړې وای وګوره عین د مرګ پر ساعت باندې یوه فرشتې دا خبر ورته کوي چې تا ولې بندګي کوله د بل چا او دغه رنګه اقبال وایي وی حامل قرآن وبذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب د قرآن والا د قرآن داویداره حامل قرآن چې قرآن ورسره دی او ذوق طلب یې نسته دا ذوق یې نسته دا خواهش یې نسته چې دا دنیا زه د الله تعالی د حکم مطابق وچلو دا ګرد دنیا باندې د الله حکمرانی وسي دا ذوق نه لري دا طلب یې نسته العجب ثم العجب ثم العجب ډېر عجب خبره ده ډېر عجب خبره ده ډېر عجب خبره د دې قرآن بنیادی مقصد د الله تعالی بندگی کول دي له نورو بندګیو ځان خلاصول دي دا د قرآن پیغام دی دغه قرآن مشترا شي او بل ځای اقبال عجب خبره کوي وی از غلامی لذت ایمان مجو وی له غلام سړي څخه د ایمان لذت مه غواړه که یو سړی غلام و غلام سوی و غلامي یې قبله کړې وه از غلامی لذت ایمان مجو گرچه باشد حافظ قرآن مجو
کله سره د قرآن حافظ هم وي هغه که غلام ول هغه د ایمان لذت مه غواړه هغه د ایمان په لذت نه دی خبر هېڅ هم ایمان لذت هغه سړی پیدا کولی شي چې هغه غلام نه وي ما ته د نبي صلی الله علیه و آله وسلم هغه حدیث را یاد شو نبی صلی الله علیه وسلم وایي د ایمان لذت هغه سړي وڅکه د ایمان خوند هغه سړي وڅکه من رضي الله بالرب وبالاسلام دينا هغه سړی چې هغه په دې باندې راضي سو چې الله زما رب دی الله زما معبود دی بل یو معبود هم نه منم او الله چې کوم دین راکړی دی کوم آیین راکړی دی کوم قانون راکړی دی دا په هغه باندې راضي سو او له اسلام آباد و مرګ ته تلل دا تر ورته سخت وي لکه په اور کې چې اچي د الله پر غلامۍ باندې د بل غلامي قبلول ورته دا تر راځي لکه په اور کې چې اچي د ایمان لذت دغه سړی د ایمان خوند دغه سړی کتلی شي غلام چې کوم دی هغه د ایمان خوند نسی کتلی موږ تر اوسه د ایمان خوند نه دی کتلی او غلامي څه له دونې بد شی دی دا هم راځو له اقباله پوښتنه کوو ما درته ویل چې اقبال و قرآن به سات سات وي صحیح دی اقبال وی بنی آدم از بیخ بصیری بندگی آدم کرد گوهر داشت ولی نظر قبا و جم کرد زی خوی غلامی از سگان خوارتر است من ندیدم سگی پیش سگ سرخم کرد و انسان چې کوم دی بنی آدم چې کوم دی د خپلې بېوقوفۍ او د بې علمۍ له وجې څخه د بل چا بندګي و غلامي وکړله د بل چا غلامي یې قبوله کړه د الله په غلامۍ په مقابله کې د بل چا غلامي وکړه الله تعالی یو ګوهر ورکړی و یو ډېر قیمتي شی ورکړی لکه خودي و خودداري دا د بادشاهانو د سرمایهدارانو د خانانو د نوابانو په پښو کې د خپله خودي کښېښوله د هغو بندګي یې وکړله د هغو غلامي یې وکړله د حضرت انسان زی خوی غلامی از سگان خوارتر است د غلامۍ د دغه خصلت له وجې تر سپیو هم په اخوا سو انسان چې اشرف المخلوقات الله ورته ویل لیکن د غلامۍ چې کله قبوله کړه د الله په مقابله کې د بل چا غلامۍ اقبال وایي دا تر سپي هم په اخوا سو من ندیدم سگی پیش سگ سر خم کرد وی ما تر اوسه سپی نه دل دیلی چې د سپي غلامي یې کړي سپی پر سپي بادشاهي نه کوي سپی پر د سپي غلامي نه کوي انسان د انسان غلامي کوي انسان د انسان په غلامۍ رضامند دی انسان په دنیا کې غلام کېدلی سي کمزوری کېدلی سي لیکن په غلامۍ رضا نه وي راضي نه وي د دغه غلامۍ د ځان خلاصولو کوشش کوي هر وخت هر ټایم زموږ المیه دا ده چې موږ په غلامۍ باندې راضي یو اقبال وی یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے یورپ خو بتا غلامی بالکل بده کوي لیکن په غلامی خو تر رضامند دی ولی په غلامی کېدل انسان غلام کېدای سي لیکن په غلامی راضي نه وي هر کله کوشش کوي چې دغه ځان خلاص کړي دغه قرآن د دغه دپاره راغلی دی چې انسانان د انسانانو له غلامۍ خلاص کړي صحیح دی تر دا پورې مثال خلاص شو او دا قرآن د دغه قرآن چې کوم دی چې د دې قرآن سره څوک تعلقونه جوړوي 5 منټه کې خپله خبره راکمومه د دا قرآن څومره اهمیت دی الله تعالی وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا څوک چې زما له ذکر څخه مخ واړوي زما له قرآن مخ ذکر له ذکر به وسو که نه قرآن ذکر ته قرآن کې الله تعالی قرآن ته ذکر ویلی دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وی دا ذکر دا قرآن موږ نازل کړی موږ به حفاظت کوو نو دلته الله تعالی وایي چا چې زما له قرآن مخ واړوه زما له قرآن سره تعلق نه جوړاوه زما د قرآن پسې نه و فإن له معیشة ضنکا
په دنیا کې به گزران ور مشکل کم، زندگی به ور تنګ کم په دنیا کې. ونحشره یوم القیامة اعما، او پر ورځ د قیامت باندې به ړوند راپورته کو. قال یا رب لما حشرتني اعما، دی به وایي یا الله تعالی زه د ړوند ولې راپورته کم؟ وقد كنت بصیرا، زه خو په دنیا کې سترګور وم، ما خو هر څه لیدل. الله تعالی ورته قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالی به ورته وایي چې په دنیا کې زما آیاتونه تعالی دراغلي وو، زما قرآن تعالی دراغلی وو، تا ویر کړی وو، تا له هغه سره تعلق نه وو، تا هغه زده کاوه نه، تا په هغه سر نه وو خلاص کړی، تا په هغه باندې عمل نه وو کړی. وكذلك اليوم تنسى، نن ته ویر کړل سوې، نن له موږ سره یو احساس نشته چې ستا سترګې سته که نشته. سترګې خو په دنیا کې ما له دغه دپاره درکړي چې ته زما کلام وګورې، نو چې تا زما کلام په دا سترګو باندې نه کته، زه دا سترګې د یو ضرورت نشته زه تا ته برته درکړم. او بل ځای الله تعالی په قرآن مجید کې وایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا، څوک چې د رحمان له ذکر څخه مخ واړي، غافل سي، غفلت وکړي، یوه خواته مخ ځینې واړي، نقیض له شیطانا، الله تعالی په هغه سات زه شیطان ورباندې مسلط کومه. الله شیطان ورباندې مسلط کوي چې کله له قرآن غافل سوی، شیطان د ملګری سو. فانه له قرین، دغه شیطان بیا د مشیر سي، دا شیطان بیا د دوست سي، تمام مشورې بیا دغه شیطان سره وي، دا شیطان بیا د مشیر وي. وانهم لیصدون عن السبیل، دغه شیطانان بیا څه کار کوي؟ د الله له لارې دوی لرې بایي، د الله له لارې نه رایله کوي. ویحسبون انهم مهتدون، لیکن د دوی ګمان دی چې موږ پر هدایت باندې یو. دا د ګمراهۍ بدترینه دغه درجه چې کومه ده هغه دا ده چې شیطان دی له الله لرې کړی، په غفلت کې اچولی، له ګمراهۍ کې اچولی، لیکن د ده دا خیال چې زه پر هدایت یم. الله تعالی وایي دا شیطانان دوی له الله زه لرې کړي، لیکن دوی دا خیال چې موږ پر هدایت باندې یو. تر هغه پورې چې دوی بیا مال راځي او دالته بیا دی و شیطان ته وایي چې کاش زما او ستا په مابین کې د مشرق او د مغرب لرېوالی وای، ته ډېر بد مشر یې، ډېر بد دوست دی. چې کله دا کله چې له قرآن سره مخ واړئ، چې کله له قرآن غافل سو، شیطان در باندې مسلط دی. دا په دنیا کې حال دی. او اقبال هم دا وایي خوار هزما جوری قرآن شدی، شکوه سنج گردش دوران شدی. وای په دنیا کې چې ذلیله یې، خوار یې، د له دې وجې چې له قرآن لرې یې، قرآن د پرېښی دی. هسې نورې ګیلې کوي چې په علم کې پاته یو، په ساینس کې پاته یو، په ټکنالوژي کې پاته یو، په فلاني شي کې پاته یو. دا هسې مازې عذرونه دي، له قرآن لرې یې، په دغه خوارو زار یې. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. او پر ورځ د آخرت باندې به الله تعالی دا خو د دنیا حال وي، پر ورځ د آخرت مثال وي. دغه خبره خپله خبره ختموم دغه یو آیت باندې. قرآن الله تعالی موږ ته ذکر آخرت موږ ته اوس په قرآن کې راښولې ده. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پر ورځ د آخرت باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای په مخ کې ولاړ سي، وبه وایي چې الله تعالی زما دغه قوم قرآن پرېښی و. ته اندازه ولګوه، رسول الله به شکایت کوي زموږ د الله و مخ ته. الله ته معلومه ده، ګوره مخکې ده، قیامت لا نه دی راغلی. الله تعالی موږ ته وویل چې رسول الله به شکایت کوي چې دا امت قرآن پرېږدي. د الله تعالی پیشنګویي ده چې دا امت به قرآن پرېږدي، لکه نن چې موږ پرېښی دی. اوس یې راته ذکر کړي ده، موږ لا ورغلي نه یو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر بیا راته کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ولاړه شي، د دغه قوم شکایت به کوي چې الله تعالی زما دغه قوم قرآن پرېښی دی. ما او ستا خیال خو دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر زموږ استقبال کوي، چې موږ ته به جام کوثر راکوي. لیکن قرآن خدا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په مخ کې شکایت کوي چې الله دراله اوس یې ونیسه، دا قرآن یې پرېښود ده زما دغه قوم. او بل ځای نبي صلی الله علیه وسلم وایي، حدیث چې ما په شروع کې ویل، القرآن حجة لك او عليك. چې نبي صلی الله علیه وسلم دا قرآن خو یا ستاسو دپاره، ستاسو به شفاعت کوي پر ورځ د آخرت، یا به شکایت کوي. ته اوس اندازه ولګوه چې د چا شکایت د الله رسول وکړي د الله په مخ کې، او د چا شکایت چې د الله کلام وکړي د الله په مخ کې، نو هغه د بچاوېدو لار شته، د آخرت د جهنم له عذابونو زه د خلاصېدو لار شته، کتم نسته، نسي خلاصېدلی. څوک دی د الله تر رسول زیات رښتینی؟ څوک دی د الله تر کتاب زیات رښتینی؟ ستا یو شی، الله به د خپل رسول خبر نه مني، الله به د خپل کتاب ګواهي نه مني. زما ورونو
موږ له پکار دا دی که د دنیا له دغه ذلته ځان خلاصول غواړو او د آخرت له رسوایي ځان خلاصول غواړو یوه لار ده چې د قرآن سره تعلق جوړ کړو، قرآن زده کړو، قرآن ناظره زده کړو، په معنا یې سر خلاص کړو. بنیادي عربي د بیخي اسانه ده، 5-6 میاشتې کې زده کېږي او کال 2 خواري غواړي سړی قرآن مکمل زده کولی سي او قرآن باندې عمل وکړو، قرآن ته بل ورسوو او دغه قرآن چې کوم نظام جوړول غواړي دغه لپاره خپله زندگی وقف کړو، دغه لپاره جد و جهد وکړو. علامہ اقبال چې کوم د خودی تصور دی، موږ اکثر وایي خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یو د شاهین چې کوم دغه دی نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کې ګنبد، د دې یو څه وضاحت کوو کې زه د دې شه دغه او د قرآن سره که د هغه یو لینک یې دا ورکوي. د اقبال چې کوم د خودی چې کوم تصور دی نو هغه چې کوم ذکر ما تاسو ته اوس وکړه د بندګۍ چې کوم تصور دی هغه تصور د خودی دی چې د انسان دپاره د بل چا بندګي کول دا ذلت دی، د مخلوق دپاره د مخلوق بندګي کول. خودی د هغه ده چې خپل ځان وپېژنه، خپل ځان وپېژنه چې تا خپل ځان وپېژاندی، تا خپل زندگی مقصد وپېژاندی، تا خپل معبود وپېژاندی، تا خپل خالق وپېژاندی. من عرفت نفسه فقد عرف الله، غالبا حضرت علی رضی الله عنه قول دی. چا چې خپل ځان وپېژانده هغه الله وپېژانده. د اقبال د خودي تصور دا دی چې ځان وپېژنه، دا خپل ځان مقصد دا اوس ما تاسو ته ذکر وکړو چې د انساني زندگی مقصد څه دی؟ د الله بندگی ده. دغه د خپل د اقبال د خودي ګرد تصور دغه دی چې دغه خودي ته انسان رابولي، لکه اوس ما درته وویلې چې دی د غلامي وایي چې ز خوی غلامی از سگان خوارتر است، چې د غلامۍ له دغه خصلته تر سپویم بیا انسان په هغه خواست. او که دغه خودداری جو رهی خودی تو شاهی نه رهی تو روسیایی، که دغه خودي و خودداري ستا غوله د الله په مقابله کې د بل چا بندګي نه کوله، دغه چې کوم دی دا ستا دپاره د عروج مقام دی. جو رهی خودی تو شاهی، نو بادشاه یې، شهنشاه یې. او که دا د خودي دغه ځای نه و چې خودداري در کې نه وه، تو روسیایی بیا ذلت دی، بیا رسوایي ده. په دې دنیا کې هم رسوایي ده. غلامي څه شی دی؟ د انسانانو غلامي کول، د مخلوقاتو غلامي کول. په دې دنیا کې هم ذلت دی، پر ورځ د آخرت باندې هم ذلت. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. د یو خدای بندگی چې وکړې د 1000 چوکاټو باندې چې بیا ته تندی کښته کوې هغه د بچاوي، له ذلتونو د بچاوي. نو دا خودداري ده، د خودداري تصور دغه تصور دی. ما بله ځل مجلس وکړ، زه اوږده چې خبره اوږدوم نه، دغه د خپل ځان په زیاندل دی. خودي معنا خپل ځان په زیاندل، غیرت په ځان کې پیدا کول، د الله ما سوایه د بل چا بندګي نه کول. او د شاهین چې کوم اقبال تصور کړی هغه هم دغه دی چې شاهین خودداره دی، د بل چا چې کوم دی مردار سوی دغه چې کوم دی هغه نه خوري او د بل چا شکار نه خوري، شکار په خپله کوي. او بله خبره دا ده چې کوم شعر ده وویلی چې نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. هغه خبر هم دا ده چې ته د بادشاهانو درباري مه کوه. او شاهین ته وایي ستا کار د کوترې نه دی، لکه کوترې چې د بادشاهانو پر دغه باندې خپلې ځالیانې جوړې کړي دي. د بادشاه چې کومه محل دی نو هلته کوترې اوسي، هلته یې ځالیانې جوړ کړي، هلته چې کوم څه ورځ چې هغه خوري. نو شاهین اقبال ته وایي، مسلمان ته وایي چې ته شاهین یې، ته شاهین یې. شاهین د بادشاهانو پر دربارو نه ګرځي، شاهین د بل چا بندګي نه کوي، د بل چا غلامي نه کوي. نو ته په غرور کې ګرځه، خپل ښکار په خپله کوه، د بل ولاس ته مه کښېنه. نو د شاهین تصور هم په دغه باندې اقبال پیش کړی دی. تا ویلې چې الله تعالی وایي ما قرآن مجید نازل کړ دی، زه خپل دغه حفاظت کوم. دغه رنګه خو تورات دی، زبور دی، انجیل دی، دا هم د الله تعالی کتابونه دي، د هغوی حفاظت ولې الله د هغو ذمهداري نه ده اخیستې. د دې باره اصل کې خبره دا ده چې انسان چې کوم دی له ازله څخه تر دا اوسه پورې د ارتقایي مراحلو څخه ترجي
ترقي کوي له هر صدۍ کې په هر کلو کې په هر دغه کې چې کوم دی انسان تر دغه چې کوم دی تدریجن ځي د تهذیب خواته د ترقي خواته د ارتقا خواته. نو د هغو د الله تعالی پلان هم دغه و چې تر هغه مخکې چې کوم کتابونه وو نو هغه محدود قومونه وو. دغه د ټکنالوژي د ذرایع نقل و حمل او دغه چې کوم دونې وسیع نه وو لکه د دنیا کې چې موږ اوس ادیول ده چې دا راله. نو هغه محدوده دنیا وه په هغه دور کې د محدوده د یو قوم دپاره یو پیغمبر و د یو مخصوصه قوم دپاره لکه چې مارد العاد و سمود و دا چې کوم قوم صالح و دغه و دا نوح علیه السلام قوم د مختلفې چې کوم دغه وه د محدوده قوم دپاره و پیغمبر راتلی. نو بیا الله تعالی ته معلومه وه د هغه الله تعالی حفاظت نه کوه هغه بیا چې انسانانو به هغه وحي چې کوم دی هغه کتابونه چې کوم دی هغه به محو سو او الله منصوبه دغه و چې هغه دغسې تر هغه بیا بل دغه راوړي بیا به هغه دغه سو بیا به بل راوړي. نو چې کله نبي صلی الله علیه وسلم دغه قرآن راوړه الله تعالی ته معلومه و چې اوس د انسان د ترقي د ارتقا وغه ځای ته رسي چې بیا د بل پیغمبر ضرورت نه پیښه شي انسانان دغه کتاب محفوظه کولی هم سي او په دغه کې هغه تمام چې کوم قوانین هغه یې ورکړ نو بیا د بل پیغمبر ضرورت پیښه بل پیغمبر خو راځي دغه دپاره چې بل الله کلام راوړي. نو د پیغمبرانو سلسله په دغه باندې بند سوه چې کتاب محفوظه سو. نو دا ځینې خلک دا ډېره ښه نکته ده د ځینې خلک وایي چې پلانی نبي دی پلانی نبي دی دا قادیانیان چې کومه خبره کوي که نه نو موږ دا وایو چې کتاب محفوظ دی د بل نبي د راتګ ضرورت نشته. نبي هلته راځي چې کتاب نشي محفوظه. نو الله ته معلومه وه چې انسان ترقي کوي دا به بیا چې کوم دی دا نبي د یوه قوم دپاره نه دی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. د نبي صلی الله علیه وسلم په باره کې الله تعالی دا نه وایي چې ته ما خپل قوم ته استولی تمام عالم دپاره ما ته رحمت جوړ کړی استولی مې. نو ځکه د الله تعالی د قرآن حفاظت وکړه او دا به تر قیامته پورې انشاءالله دا به وکړو. سر زما سوال دا دی چې یعنی سر تا ګرده کم شاعري چې وله سر دا ګرده علامه اقبال غته راکستو الله تا د بل شاعر هم راخصیڅو لکه رحمان بابا نور داسې شسته شاعران سته چې هغه ډېره د قرآن سره ډېره مطلب شسته شاعري کړې تا د علامه اقبال ګرده ولې راکستو سر دا اصل کې خبره دا ده زما په علم کې خو نسته چې د قرآن سره د کوم چا څومره تعلق د اقبال په شان د بل چا غوي. رحمان بابا حواله ما تعالی درکړه هغه مو وکړه او دا د اقبال ګیله هم ده او د اقبال شکوله دا قوم هم ده. ما اقبال ویلی دی کیدای شي زما علم محدود وي او زما تر څو پورې چې زما مطالعه ده اقبال و قرآن زله بیل نه دي. اقبال وایي من میره داد از تو خواهم مرا یاران غزل خانه شمردند. نبی صلی الله علیه وسلم ته ګیله کوي یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم زه له تازه فیصله غواړم دا زما قوم ما ته وایي دا غزل خان دی دا شاعر دی زه والله که شاعر یم. او بل ځای خدای ته وایي رسول الله صلی الله علیه الله ته وایي رسول الله صلی الله علیه ته وایي رسول الله که به ما له قرآن ما سوایه په دا خپله شاعري کې بل څه سره پیلي پر ورځ د قیامت ما د خپلو پښو له مچو اخیستلو محرومه که. او بیا ویایی وی من کجا نغمه کجا ساز و سخن بهانه ایست وی زه چیرې یم شعر و شاعري چیرې ده دا خو زما یو بهانه ده وسیله ده سوی قطار می کشم ناقه بی زمام را وی اصل خو دا زما وسیله ده دا شاعري ما د وسیله جوړه کړې ده. دغه امت چې لکه هغه وښه چې له پیزوان له پزې وکاږي یو وښ دورې زغلي بل دورې زغلي وی دا د مسلمانانو کومه قافله چې ده دا بې ترتیبه ده زه زغلي یو دوري زه دغه په ترتیب کې راولم بیا یو کاروان ځین جوړومه د ګڼه شاعري وي د دغه دپاره کړي. پاته ستا دا سوال سو ډېر ښه سوال دی. ګوره انسان چې کوم دی لکه ما چې دلته اوس خبره ورته وکړه چې د انساني تاریخ د ارتقا دی نو دغه رنګه د اقبال فکر چې کوم دی هغه ارتقایي دی. په اول سر کې بالکل د دغه چې کومه شاعري وه په هغه کې هغه دغه دی سارے جهان سے اچھا ہندوستان ہمارا صحیح دی. لیکن بیا دا بل دغه په مقابله کې دا بل ولې نه دغه چې مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا سره خلاصو. نو دلته خو هغه چې کوم دی دا خپل دغه برته خپله تردید وکړه هغه فکر یې پرېښو انسان عقل هم دغه تره ارتقا راځي
په ځواني کې یو رنګ بیا په میډل ایج کې بیا بل رنګ په بوډاپه کې بیا بل رنګ دله دغه راسي نو هغه د اول دغه شاعري چې کوم هغه بالکل ته چې کوم هغه تر و هغه څوک انکار نه کوي نه د میټاو کړی دا هغه موجود دا هغه تر لیکن دا نور چې بیا کوم دي دا د ارتقایي شاعري ده په کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه چې کوم دا عشق رسول دی صلی الله علیه و آله وسلم په دویمه درجه کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سره چې دای کوم د سوي دی دغه د دویمه درجه شاعري ګرځي بیا عشق رسول دی او په کې دی وایي د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې د خبره کوي کنه وایي میدانی عصر ما با ما چه کرد عصر ما راز ما بیگانه کرد وایي تا ته معلومه ده چې د زموږ زمانې له موږ سره څه وکړل کوم چالې را سره وچلاو وایي دا زموږ زمانې موږ له خپل ځانه غافل کړو خپل ځان یې را زور کړي غزان چیش دی عصر ما با ما ز ما بیگانه کرد از جمال مصطفی بیگانه کرد صلی الله علیه و آله وسلم موږ د مصطفی علیه السلام له سیرت به خبره کو دغه سیرت له موږ زپات سو درېمه درجه د شاعري بیا قران دی درېم دغه کې چې لفظ کې دی راځي بس بیا ګر قران دی بس بیا ګر تعلق د قران سره دی بیا پاګه کې بیا دغه دی زما سوال دا دی چې مسلمان نن انتهایی د تقسیم شکار دی بیخي ډېر فرقې دي بیخي ډېرې لارې دي د خلاصۍ لار کمه یوه لار ده کومه لار چې زموږ د ابا و اجداد مور پلار ده پر دا لار باندې تګ صحیح دی یا یو فرقې سره تګ صحیح دی موږ دیوبندیانو سره ولاړ سو د پنجپیریانو سره ولاړ سو بریلویانو سره ولاړ سو شیګانو سره ولاړ سو یعنی مسلمان ډېر د کنفیوژن شکار دی موږ خو په خپل هم دومره علم نه لرو چې ځان په ورسو در یو ځای پورې موږ به د یو چا په یو چا به پسې کیږو تقلید به کوو نو په دا موجوده وخت کې د خلاصۍ او د الله ته د رسېدو لار که زه یو به طور مسلمان زه اوس توبه وکاږم الله ته رسېدل وغواړم نو زه به پر کومه لار ځم څو ټایم دی ما سره اصل کې د زموږ چې نن کوم مجلس و دا کوم چې زموږ نن ټاپک و هغه پر دغه موضوع باندې قرآن کې الله تعالی موږ ته وایي ومن یعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم څوک چې پر الله پورې ونښته چې الله یې ټینګ کړه هغه ته هدایت وسو د صراط مستقیم غه او واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دلته الله تعالی وی ومن يعتصم بالله څوک چې پر الله ونښلو پر الله څه تر ونښلو الته وی واعتصموا بحبل الله د الله پر رسول پوری ونښل تاسو ګرد جميعا ګرد ولا تفرقوا تفریقې ما جوړوي د الله رسول څه شته نبی صلی الله علیه وسلم حدیثونه دی پاګه کې دا وایي چې د قران چې کوم دی القرآن حبل الله دا د الله تعالی چې کوم دا رسید نبی صلی الله علیه وسلم دا وایي الله هم دا وایي چې د الله پر رسول پوری ونښلي پر دغه قران پوری ونښله چا چې دا قرآن ټینګ کړه دغه قرآن سره تعلق جوړ کړه ور اوس موږ مسله دا ده چې دا قرآن موږ نه زده کوو موږ خپل دنیا د دنیا په باره کې موږ ډېر هوښیاران یو خپل دنیا د بل په لاس نه ورکو هغه خپل جوړو آخرت هم د بل په لاس ورکړی دی د آخرت زه خپل غمخوار نه یم دا قرآن سړی بالکل په شپږ میاشتې سړی زده کولی شي د یو تعلیم یافته سړي دپاره بالکل یوه مسله هم نه ده زه ستاسو په مخ کې ناست یم زه دعوه نه کوم چې زه د قرآن عالم یم لیکن الحمدلله د قرآن بې خبره هم نه یم زه د یونیورسټۍ زه فارغ یم ما یوه ورځ هم په مدرسه کې سبق نه دی ویل ما قرآن دغسې زده کړی نو دا قرآن زده کېدل څه مسله نه ده دا قرآن سره که سړی تعلق جوړ کړي بیا دا کومې چې فرقې ته یادوي دا کوم سکول آف تاټس ته یادوي کوم مذهبونه یادوي دا هم ناجایزه نه ده دا هم غلط نه ده یو سړی چې کوم دی موږ د اسلام هغه علم له موږ سره نشته زموږ چې کوم امامان دي زموږ چې کوم اسلاف دي دا کار یې زموږ دپاره اسانه کړه د دین دغه چې کوم دی هغه قوانین چې کوم دي مسایل چې کوم دي هغه زموږ دپاره ګرد حل که راته کښېښو نو اوس پر هغه باندې یعنی که یو سړی دا وایي چې زه شافعي یم زه مالکي یم زه حنفي یم نو په دا باندې انسان نه ګناهګاره کوي دا تفرقه نه ده لیکن تفریقه بندي چې کومه ده چې ناروا ده ناجایزه ده چې ملت کې نقصان ورسولی دی هغه دا ده چې زه د خپلې فرقې پرستش وکړم
چې زما پر حق د نور ګر غلط دی دغه شی امت خراب کړی دی دا نه امام ابو حنیفه دا راته وایي نه امام شافعي دا راته وایي زه دا وایم که امام ابو حنیفه موږ اوس راپورته کړو یا امام شافعي رحمت الله موږ راپورته کړو او ښکاره یې کړو چې ستا دغه په تا پسې دا فرقې ستا دعوه کوي د دغو زه به خوابه داسې مخ ته ځینې واړوي چې ظالمه ما کله درته وایي امام ابو حنیفه رحم الله وایي که تاسو ته زما تاسو تحقیق وکړئ ما چې کوم تحقیق وکړي ستاسو مخ ته مې کښېښوئ که زما قول د الله د رسول الله د قول سره مخالف د قرآن سره خو مخالف نشي کېدی سوال نشي پیدا کېدی قول مې د حدیث یو خلاف حدیث به تر ده نه وي رارسېدلی وایي زما قول راواخه پر دیواله یې ووه د دیواله ځای ووه تسې که د نبي صلی الله علیه وسلم قول واخه امام شافعي رحم الله موږ ته وایي وایي که زما د قول په مقابله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول تا ته مخ ته رالی زما پر قول خپل قول دی شي فابولو بها زما پر قول باندې بولي وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې زما خبره اخلي نو دا تصور زموږ ته امامانو نه دی راکړی دا زموږ د جهالت له وجې موږ پر دغه باندې ټینګ کړي یو چې د تفرقه بندي موږ دلته جوړه کړه چې هغه ګمراه دی هغه دی دی هغه ردی دی هغه ردی دی او دغه چې کوم دی سکول اف تاټس چې کوم دی یو مثال زه ورکوم خپله خبره ختموم دا انتهایي زموږ لپاره محنت کړی دی زموږ ابا او اجداد او زموږ اسلافو مثال کے طور پر موږ په دا دنیا کې چې موږ دلته یو که نه موږ نیکه یو جایداد جوړ کړی دی کور یې راله جوړ کړی دی یو غټه بنګله یې راله جوړه کړې ده نو زوی خو دا نه کوي چې راځي هغه بنګله نړۍ برته زه له سره جوړوم بل زوی چې رالی هغه بیا ونړی بل بیا زه له سره جوړوم بل چې رالی بیا نړۍ بیا زه له سره جوړوم دا ترا کوي په هغه کې اوسي ګوري چې د کومو شیانو مطابق دا چې کوم شی برابر دی په هغه کار نه لري په هغه بنګله کې په سلونو کلو کې اوسي نو دغه رنګم زموږ دغه اسلافو چې زموږ دپاره د دین کوم کار کړی دی نو دا برته غورځول زه له سره بره شروع کوم چې کوم قوم د قرآن په الف ب باندې نه پوهېږي شي هغه د خپلو اسلافو دا دونې کار غورځوي زه له سره شروع کوم زه دغه محتاج نه یم نو د عام لیکه پړه سړي دپاره تقلید لازمي دی خامخا به دوی چې هغه کوي زموږ اسلافو زموږ لپاره دا کار کړی دی د علماو دپاره تقلید چې کوم دی هغه ناجایزه دی د هغو لپاره پکار دی چې تحقیق وکړي هغه په خپله تحقیق وکړي د علماو دپاره چې کوم دی هغه تحقیق پکار دی د عامو لیکه پړه خلکو دپاره د خپلو اسلافو چې کوم دی د هغو تقلید پکار دی او د قرآن سره تعلق پکار دی انشاءالله زموږ دغه ګډې دغه چې کوم دی هغه د قرآن په ذریعه ختمېږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین